دیکھو آسان خدا سے بھی ادھر خلاصی انشاءاللہ. سورۃ سبا د قوم سبا د هلاکت ذکر دی. ذکر ورته سبا وی. رسول الفاظ مفردات معاجزین معنی د مسابقین. مسابقین معنی سبقت کوونکی د الله د گرفتنا یعنی ځان بچ کوونکی. بموجزین ای بفائتین پاتې کیدونکی. معاجزین معنی کې مغالبین یعنی غلبه کوونکی. سبقونا ای فاتو چې موږ نه پاتې شوی دي. لا یوجزون موږ نشي کمزوري کوله. الا یفوتونا پاتې کېدې رانه نشي. یسبقونا یعجزونا چې موږ له کمزوري کی. ٹھیک شو کنا قولو تعالی بموجزین بانا اے بفائتین پاتے کی دن کی. ومانا معاجزین دا مغالبین غلبہ کون کی. یرید کل واحد منہما چی ارادہ کی مغالبہ مفعلے نہ دیکھا نا. مانا مغالبین مانا سی چی ارادہ کی ہاری واحد دوینا ان یظہر عز صاحبہ چی دے اخکار کی دخپل مرگری کمزورتیا. بس میشار عشر دا عشر اصل کی عشر عشیر دے کچھ قرطبی سو کوئی اور نکت النکت والعیون سو کوئی. میشار ما آتینا ما بلغو میشار ما آتینا ہو. تو میشار اکثر خلق مانا کی لسم حصہ. ابو عبیدم مانا دے میشار عشر کو لسم حصہ. خدا عشر عشیر دے ضرم حصہ دا. جی الاکل مراد الثمر میوه. ادی چې باید بینی بیننا و بین اسفارنا دکنا معنی دا باید و بعید واحد. باید شي او کې بعید شي معنی دوارو یو ده چې الله لريوال راولا په من زمونږه او زمونږ د دې ځایونو کې. قال مجاهد لا يعذب انه مثقال ذره. عذوب ستوي غائب کېدو تلا یغیب غائب کېدی تی نشي. العارم السد یا السد فارسل عارم سیل العارم. عارم ستوي سد توي بند توي توربیلا دیم بند توي. ماء احمر دا وبسر رنگي وي ارسله چلا را لګلې وي فی السد تسکی پدې بند کې فشقه نو دی ابو دا بند اشلو وحدمه او دیوارونه دی بند اونړول. الله دغه وخت نکی کده تربیلی دا بند اشلې دا دی جنواله تا کوټه پوری وبدي بیا چرته دي چې شقهم پکې راشي او ادمهم پکې راشي. وخفر الوادیه او دا وادی شوا دی ابو اوکنستلا لکه ابو چې را خوشی شي کنه نو بیا دا کمبري اوکنی او ډډیږي. نو فرتفعتا تیشو کنه ان جنبتین نو اوچتی کړي شو هغه باغات چې هغه په اطراف د دې باندې وغاب عنهم الماء او بتن بالکل غائب شوی. او غابا او بتن بالکل غائب شوی. نو فایا بستا دا باغچی چوي پزې اوچ شوی. او دې کې سوال دي چې دا وب په دې بند کې داسري وب د کم نه رااله دوی ول رنگ ور کړو سو. نو دې دغه جواب کوي ولم یکل الماء الاحمر من الصد ان داسري وب د بننا دا د بند وبنوي ولکن کان عذابا ارسل الله علیهم دا د الله عذاب چې دوی تر علی غلو من هيڅ شاج کوم دای مرضی وا دای په کارخانه کې سو بنشته سو. وقال امر ابن شرابیل العارم المصنات. عارم چې المصنات هغه اوچت دیته وي اوچت غر ته وي اوچت دیوال ته وي بلحن آل الیمن په لغت یمنیانو. وقال غیر العارم الوادی اسوک چې عارم په معنی د وادي سره دی. وادي خو بینه کلوې درا السابغات الدروع غټ کامل زغری
وقال مجاهد نجازي الا الكفور نجازي اے نعاقبو چې سزا ورکو اعوذکم بواحده واذکم تاسو په یو خبره اے بطاعت الله معنی دا چې دا واحده د دې مراد طاعت باری تعالی بواحده اے بطاعت الله ان تقوم مسنا و فرادا مسنا و فرادا معنی واحد و اثنين یو کس یا دو کسان اتناوش لاس اچول او دی الرد من الاخرت الى الدنيا الرد واپس کېدل د آخرت نه دنیا ته نشته کنه وانا لو تناوشو خل وبين ما يشتهون وجنا وقد حيل بينهم وبين ما يشتهون رکاوټ بوا چول شي پمن دوی او پمن دغه سي چې دوی غواړي من مال او ولد او زارت مال دې اولاد دې تر تازگی دا باشیاء ای بامثال ذی پشان وقال ابن عباس کل جواب وقدور الراسیات وشکنا څنګه دی قران عظیم یعملون لو محارب یعملون لو ما یشاء من محارب وتماثيل وجفان کل جواب وجفان خانقنا کل جواب پشان د حوزونو کل جوبت من الارض پشان د حوض د زمکین پہلے شیومان کولا کل جواب جیسے منگلا ڈیم آلتا دینی سخا دے نو دمرا غٹ غٹ لکا ڈیمو نجی ماشاءاللہ والخمت الاراک ازیو کنڈی والاصل الطرفاو کیکر بوٹی العرم الشدید یعنی سخت جی زدا حدیث تا مخیویل شابا ان النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام یورز تخریر کی ویلو اذا قضى الله الامر في السماء کله چې الله واوري یو فیصله په اسمان کې ضربت الملائکه باجنحتها نو ټپول کې فرشتي په خپل وزرو خذعانا لوجد اظهار د عاجزینا لقوله په سبب د اوریدو د وینا د باری تعالی کانه سلسله علی صفوان د اواز د ټپول داسي لکه راخکل د گزار د زنجیر په صفوان باندې یعنی په غټ باندې جی معنی پوری ګوند حدیث ما کې تیر شوی دی چلو ها ګوته ماته کړ فحرفا ګوته کږي کړي وبددا او په منځ کې فرق راوښته ها القا او دیر کرد دی او ورزی دا مستمع خبره کتا کائن تا قبل ان یدرکو مخی دا ادراک تا شهابنا نو فیکذب ماها نو دا کتا تتیزوی چه دی سر جمع کی یو سل دروغا ٹھیک شو نا بیا پای کی یو خبر اشتیاشی اکثر دروغیان دا بیتل کل مانو فیصدقو نو تصدیق کی دیشی لطرف دا خلقنا بتلک الکلمتی په سبب د دې خبري اوریدل شوی جی قربان اخت نبی علیہ السلام یور صفاب غر باندې فقال یا صباحا اے خلق حاضر شه په وخت صباح یا من سنبال کې سو وخت صباح کله چې یو قوم باندې د دشمن د حمله خطرات وي نغی یا صباحا و یا مساء اے خلقو وقت سال ځان سنبال کړي وقت ماخامي ځان سنبال کړي یا من یسبحکم الجيش وقت الصباح سار وختي در باندې دشمن روان دي حمله کوونکی جی
کہ زه خبر در کم چې ان العدو استاسو دشمن یصبحکم راتن کې د پتا سبانی په حملی وخت د سبا او یمسیکم یا راتن کې د پتا سبانی په وخت ما شام اما کنتم تصدقونی ایتا زما تصدیق کوي با قالوا بلا قال فینی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید يرون کې هم تاسو لپاره تاسو لا مخدرا تودلو عذابنا فقال ابو لهب تبا لك علی هذا جماعتنا افسوس نبی علیہ السلام ته تبا لك پتا دې تبای راشي ادل پاد مجمع کړو الله آیت راولې تبت یدا ابي لهب تبادشي دوړ لاسونه دې ابي لهب او دې ټول تباش برباد شو په یو سکند کې به صورتي ملائکه وی فاتر شابه القتمیر چې ده ما یملکون من قتمیر لفافه النوات د کجوري د اډو کې پردا لفافه هغه سپین پټ چې په اډو کې خطلې وي ها مسقلتن و مسقلتن معنی یو ده یعنی درنباره وانت دو مسقله وقال غیر الحرور بالنهار ما الشمس حرور گرمایش ته وي چې رزي کې نور سره وي وقال ابن عباس الحرور بالليل حرور د شپې وي ګرمي والسموم بالنهار او هغه ګرم بادي هوا عاد رزي وي اخلاص وغرابي بسود غرابي ست اشد سواد یو شی چې تک تور وي او شګنا خا الشديد الغربيبو غربي من الغربيبو شديد السواد لکه یو شی چې خو تک تور وي لکه د ایوب ټوپای شو مخکې سورۃ یاسین مجاہد ہوئی فاززنا اشددنا قوی کړل منګ دوی یا تن اللبات د پیغمبرانو اظهار د افسوس کان حسرتن علیہم دا بطور افسوس په دوی باندې ولی استهزاءهم بالرسل چې ټوکی کول دي خلق انبیاء سره ان تدرک القمر مناسب ندی نور لره چې ورسې سپوږمۍ یعنی لا یستر ضوء احدهما نشي پټوله رڼا د یو دوی ضوء الاخر رڼا د بل نور د سپوږمۍ د نور رڼا نشي پټوله ولا ينبغي لهما ذلك او نه په وس کې دي سابق النهار ولا الليل سابق النهار او نه د رز چې مخ کې شي د رزنا او وجود د رز ختم کی يتطالبان حسيسين سمانه شو په داسې حال کې چې لیل د نهار او نهار د رز مطالبه کوي حسيسين په جلته سره نسلخ منه النهار چې جدا کو دی غینه بل رز لرا نخرج احدهما من الاخر رز د شپینو باسو شپه د رز نو باسو ويجري كل واحد منهما او جګنا او روانو جاری دي هر یو د دې دواړو نه رز او شپه یو بل پسې روان دي من مثله اي من الانام د کشتو په مثل الله د ډنګورو نوم پیدا کړی دي لکه ډنګر لکه وخان شو دام ساده کشته کار کوي فقيهون معجبون خوشحالی کوونکی جندم محضرون لخر حاضر کړه شوی عند الحساب وقت محاسبه وذكرن کرما المشحون الموقر اکشته مشحون یې ډکه کړه شوی وقال ابن عباس طائركم مصائبكم ذکر د طائر عمل نامه یعنی مصیبتون استاسو ينسلونا يخرجونا جوب الفسيوزي مرقدنا من باسنا من مرقدنا اي مخرجنا معنی مرقد په زید خروج شو اشکالات ختم شو چې خلق عذاب قبر نشته او کوي نو دې قبر ته مرقد څنګه وي مرقد زید آرام ته وي امام بخاری چې مرقد مراد مخرجنا شو او چې کړه ته الته قرآن وین بیا دغه غن جوابونه دي دوی وای مرقدنا قبر تا خدا قبر اگر چې قبر کې عذاب وو خو چې بیا آخري دشتو ګوري
نو دی بدی قبر عذاب ته آرامګاه وي بیا الله اکبر ولله الحمد احصیناه حفظنا موږ سار کړو یعنی شمارل دي راګر کړی دي مکانتهم ومکانهم واحد مکان په زید دوی ومکانهم معنی یودا لمستقر لها کی دو معنی دي یو مستقر مکانی دی یو مستقر زمانی دی مستقر زمانی کی لا اشکال فيه بالکل گڑبڑ نشته ده والشمس تجري لمستقر لها نور روانيږي لپاره اغا مستقر اخپل چغه مستقری زمانی دی چغه الی یوم القیامه دی گڑبڑیشن په معنی کې نشته ده او که مستقر مکانی شي چې دا انور روانيږي لپاره د اغازه د قراری دي په اعتبار د مکان سره نو په دې کې لږ اشکال دي ان شاء الله دغه حل بوشي کې چې الله ته منظور مخکې ده ایت خبر اين تغرب الشمس دا نور چرته پټيږي نو ما الله او رسول الله ته پته ما ته پته نشته بفینا تزبدازی حتا تسجدا چنورو سیدو کی تحت العرش عرش لاندې فذلک قول تعالی دا مصداق دې قول د باری تعالی دی والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم شاب تکرر ګورا نری بن اشکال حکم او دغه جواب حکم استغفلبم دمشي اوس ګورا مولانا صاحب توجه کا والشمس تجري لمستقر لها اور مستقر تحت العرش ته او حدیث کوم راځي چې صحابه نبی رسول صحابه نه تاسو ک چې د انور چې غایب چې چرته دي ودا د عرش لاندې سجده کوي اوس په دې باندې عظیم اشکال دی الکه چې کله دا عرش لاندې سجده کوي نو په دې سجدي باندې خو وخت تیریږي او بیا غي ته اجازت ملاويږي نو بیا دې دیغه نه راوخیږي نو کې دا یو پاکستان وې نو موږ به زالتن چې ډوب شو او تحت العرش لاندې لا او نو بیا دا په سجده پروتي نو سار خدای وته دیغه نه راوخیږي لیکن دا خلوی دنیا دا آلیه اتکم پا دیبانی پریشان دی چې دا نور حرکت چه دی دا خو مسلسل دی دیگه اس وقفه نشته دی زکر که دا نور یوزه نا غائب کیگی نو بلزه کی خودشتی که بلزه کی غائب کی نو بلزه کی دیشتی لکه اس دی خواه مشرقی علاقه کی بائی زینو کی داسیو چه آلتا کی سچه دی مولانا سیبا مګه ودو الته کې رڼا وا او دلته کې رڼا د انګلند کې لا خلق ودو لا څوک په تاجود لا پازلی او څوک نه دلته چې یو نیمه بجې شي مالته کې ای سار متفاسی پاکستان کې جو بجې کنا 12:30 سار متفاسی دا نور خو غایب کیږي نه او دلته نشته بلځه کېشته یو ښکار دیم دادی کی چر دانور تحت العرش سجده کوي نو د دې په دې حرکت او په دې رفتار کې به فرق راغلو حالانکه دې حرکت رفتاری چې کوم دی په خپل اطفال روان دي درېمه مسله دا ده مولانا صاحبہ چې مسأله دا ده چې د ازمکه کوره ده او دا ټول کائنات ازمکه وو او اسمانونه وو دا تحت العرش دی او عرش دې په دې ټول باندې محیط دی عرش په دې ټول محیط دی او دا د عرش لاندې دی نو دې سجده کوم ځای کې کوي نو ډېر خلک داسې دي چې هغه وایي چې دا حدیث زمونږ سمجھ ته نه راځي نو دا حدیث نه دی علماء کرام اسانه خبرې زکا چې پای غبار نشته دا ټول زمکي اسمانونه د عرش لاندې دي او د عرش لاندې دا نور حرکت کوي دا حرکت شمسی نه تعبیر قران ته سجدي سره کوي لکه سجده په معنی اطاعت ده
والشمس تجري لمستقر لها يسجد تحت العرش دې په خپل رفتار روان دي او د عرش الهی لاندې یسجدو دغه په تابعدار روان دي او د دې د حرکت دا د دې سجده ده ځکه چې سجده د هر یو شي دغه شان سره مناسب وي او د دې چې کوم حرکت دی نو دا هر حرکت اول دا محتاج د حرکت ثانی دی او حرکت اول چې څنګه دی الله په اختیار کې دی نو حرکت ثانی دی الله په اختیار کې دی نو معنی دی یو سکند حرکت نشي کوله بغیر د اجازه باری تعالی نه نو دې کې کوم مسلسل رفتار دی دغه تسلسل هيئت کې د دې سیدوم دا دغه تسلسل کې دی حرکت کې د دې اجازه هم دی او دې تپوسم دی سیزان هم دی خبر اخلاص ده مثلا حل ان شاء الله چې یاد خراب نشي علي ات چلو او اشتلکیږي دوی بالغیب او یقذفون او اولی دوی خبري د توک من مکان بعید دلری زینا دا خو صحافات کې ناراضي من کل مکان دا کوم ذکر راځي سورہ سبا کې ويقذفون من كل جانب صحافات راغې او دلته یقذفون ده کنه حرکت لیکل کته او اشتلکیږي دوی د هر طرف نه یرمونا ته یقذفون معنی یرمونا شو واسبون یعنی دائم همیشه والتین لازم معنی لازم چې یو بسره جختیدون کی صلیحتنا کا اخټه چې خو خلشی په پای کې چکناک پیدا شي جی مشرکین بوئی کفار شیاطین تا تأتوننا عن الیمین تاسو براتل کل منگتا پخپل قوت سرا یا پا دین باطل سرا یعنی الحق یعنی دا طرف دا حقنا الکفار تقوله للشیطان معنی یاد رکھا کافران بوئی دا خبر شیطانانو تا یا چوا الکفار تقوله للشیاطین غول لا فيها غول غول ستوي وجع بطن د خېټه درد واقعي د خېټه درد ينزفون معنا نشکیدې بتی نشي یعنی لا تذهب عقولهم عقلنا به نه ختمي قرین په مان د شیطان دی یهرون منډي بوي کہے اتل هر والا یعنی داسې بزي دا کہے ات منډي وینکو یزفون منډي بوي ان نسلان فی المشي نسلان پیژنې کنه عاجلت په مشي رفتار کې چې تیزواله کې پای ته خومنډوي کنه وبین الجنه نسبا وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا الله د پیرانو په منځ کې دوی مناسبت یا رشتہ داری ګرځولې ده قال کفار قریش تفسیر کې چې دا نسب په باندې رشتہ داري ده ویلو کفار د قریش الملائکه بنات الله فرشتي د الله لونه دي او ماتهم او د دې فرشتو مېندې چې سره بنات سروات الجن د جناتو د پرولونه دي ماذ الله دا فرشتي د خدای لونه دي او د دې فرشتو مېندې چې دین بنات سروات الجن او سروات پرای ته پرای پیژنه کنه د جناتو سروات پرای دغه اولاد اده فرشتو مېندې شوي نماز الله د سروات الجن نسبت الله ته د صاحبيو کو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خو خبر دی جنات انهم لمحضرون چې دوی به حاضر کړي لپاره د حساب ایسا تحضر للحساب خسته معنی وکړه وقال ابن عباس لنحن الصافون ابن عباس په دې تفسیر لنحن الصافون دا کلام د فرشتو دی وإنا لنحن الصافون فرشتي من الله تا صف تړون کې د عبادت صراط الجحیم لا د دوزخ اسوا الجحیم من د دوزخ ووسط الجحیم درمیان لشوبن غډون بې یخلط طعامهم یا یخلط طعامهم چې ګډ بکړه شي دوی خوراک سره ويصات بالحمیم او شریک بکړه شي ګرمو بو سره مدحورن مطرودن تړل شړل شي بیز مکنون دا اوري به پشان د اگو په پرده کړه شي تک سپینی مزیدار اللؤلؤ المکنون پردی ملغلری په پردو کې غختې شي وترکنا له الاخرین
یذکر بخیر یعنی آخر معنا پریخه د منګ په دوی باندې سنا پرستانو کې یعنی یذکر بخیر چې یادول کیږي دوی پرستانو کې په خیر سره یستسخرونا معنا یسخرونا ټوکی کې بالن بمعنی ربن مالک اتدون بالن وتدون اصل خالقین ایتاس مخلوق ته بال وای رب وای شاباش بشک شاباش شاباش دوما کې تیر شي دي مخکې جی سألت مجاهدا ما د مجاهد نه تپوس کړو ان سیدتی فی صاد دغه سیدی په بارک چې سورۃ صاد کې دا آیا دا د معلومات نه داو کې نه دا جی ابن عباس ابن چې تپوس وک ابن عباس وته چې آو دا د معلومات نه دا ولی الله په سورۃ انعام کې وایي اولئک الذین هدى الله الله دې انبیاء ته توفیق ورکړي دي نو فبهداه مقتدی اصول دې انبیاء تللو کا وکانه ابن عباس یسود فیها معنا انبیاء فضیلتلو کا نو سورۃ صاد کې داؤد علیہ السلام سجده کړی و نبی علیہ السلام په تابع د داؤد مکلفو نو ابن عباس سجده وکړه نو دې نبی په تابعدار مکلفو لہذا په صاد کې سجده شته جی دا محمد ابن عبد الله سوق دی دغه ما تاسو ویلو چې هغه امام بخاری یو استاد دې لګورلو محمد ابن یحیی ابن عبد الله الزهلی چې چا درس نه امام مسلم پاسې دلو او د دې محمد ابن یحیی الزهلی چې کوم دی اختلاف امام بخاری سره پیدا شو امام بخاری کله کړ دینم اخلی خو پورا تصریح نه کې چې حدثنا محمد ابن یحیی ابن عبد الله الزهلی پوښګنا نو صرف محمد ابن عبد الله دی د محمد عبد الله زینو محمد خود یحیی زیو عبد الله دغه جد دی امجد ابن جد امجد دی یعنی جد دی په چونکی التباس پیدا کی چې استاد نقل حدیث وشي او په استاد باندې تصریح ونشي استاد کې پټاین د امام بخاری تقلید جایز دی او څوک چې مراد څه نصری حسن بصری دی محمد ابن عبد الله اے حسن بصری جی التنافسی من اين سجدت من اي دلیل سجدت ته چې په سورته صاد سجده کې نو دلیل دې سره او ما تقرأ نو قال ابن عباس آیت قرآن نه وای ومن ذریتی داوود و سليمان اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدی دا ګور سورته نام آیتونه دي فکان داوود علیہ السلام ممن دا چانا او میرا نبیکم چې تاسو نبی سیبتا حکم شوی دی ان یقتدی به چې دې به اقتدا کوي د داوود علیہ السلام نو فسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو موږ سجده کو او جاب معنا د عجیب اوپر او ناشنا القط آتنا قطنا القط الصحیفه صحیفه عمل نامه وهو هاونا صحیفه الحسنات او دلته مراد نه صحیفه نه کایدا آتنا قطنا قبل یوم الحساب دراکم تا جزاء د نیک اعمال زمونږه قیامت نمخ کی قال مجاهد وی فی عزت صاد والقران ذکر بلذین کفروا فی عزتنا ازی معنی کی معاذینا او معاذین معنی اے مغالبین غلبہ کون کی حاصلول د عزت کی حصول په حاصلول د عزت په یو بل غلبه کوونکی الملت الاخره ملت قریش ما سمعنا بهذا فی ملت الاخره یعنی دین د قریشو
ان هذا الا اختلاق یعنی الکذب اختلاق معنی کذب دی الاسباب ٹھیک شو کنا فلیرتقوا فی الاسباب معنی طرق السما فی ابوابها اغلار د اسمانونو په دروازې د اسمانونو جندم ما هنالک دا یو لخر معمولی دی هنالک په دې مکه کې یا هنالک په میدان د مقابله معزوم شکست ورکړی شوی دی دوی ته یعنی قریش اولئک الاحزاب دا مشرکین دغه احزاب دي القرون الماضیه احزاب مراد اپیړه چې مخکې تیر شوی دي فواق مالا من فواق ارجوع واپس کېدل او فواق هغه مقدار بین الحالبتين ته وي چې خلشي غوا میخه ایو ذل غلان ز تشکی او بیا پلاسو چې نور پای کوزي کی دې ته فواق وي قتنا بنا اتخذناهم سخريا دې څنګه اے احاتنا بهم منګه دوی احاطه کړی دا راګر کړی دی منګه اطراب نمزولی امثال دوی پشان وقال ابن عباس الايدي القوه في العباده منګ انبیاء ولا ذل اید خواندان د قوت په عبادت کې الابصار البصر فی امر الله او خواندان د بصیرت او د پویو په دین د الله کې د انبیاء صفاتونه دي حب الخير محبت تمال عن ذکر ربی من ذکر ربی عن ذکر ربی من ذکر ربی اس کے عن په خپل معنی سے جو گڑبڑ پیدا کیدا نو من زمغه ترجمه شو اے خخوما داو خان لوجد ذکر دربنا چې jihad دے ذکر ساتم چې jihad باندې مینم کنا په دې کې د مزونو قضایی را نغلا توفقا شروع شو مسحن ومخلو تی شو گنا یمسو آراف الخیل چې مخی سشی آغا سٹونا غاری دوخانو واراقیبها او دای پندای اصل کې د اراقیب معنی دا آغا پلی چې دا گیټو لاندې راځي دا اډو کې ذکر اخپو دا گیټای چورته وي د دې شات کم کته د پلی دی دا خوږی کنه اراقیب اصل کې اگې ته وي او دلته موږ عثمانه پندو کو او یم سو په مان د مخلو دی جی الاسفاد الوساق تړل او دا معنی هغه مشهور شو زب معنی او نکړه او بعد خلک چې حلال کړو کنه نو هغه معنی خو کمزوري ده او چې کم معنی یم سوشي مخل شي او ټاپشي نو په دې ښکار نشته شابه 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 سار کے او وطن ضرور لے او ورتخو گئے تماشا ہو گئے کلکم ٹول ہاں فردہو نبی علیہ السلام دا افرید کلاو کے خاصن ذلیل نامراد آسان دے تکڑا شا متکلف آگا چاہتے چھ ځان جوړون کی وی او پخپل وی رال پذیبان قاصلی فحست نتبائک کل شر هر یو شی حتا کل میت تمخ کی تیر شا مردار خوری والجلو سرمنی حتا جعل الرجل یرا بین و بین السماء دخان من الجو کیفیت داسی و چی د اسمان و د خپل منځ کې لوګي و تخکاری ده ان علم ذکر او قد جاء رسول من سما دا صورت عقاب ټول د تراو شاه مخه وای ځان بچکی په مخ خپل سره اتقاب الوجه
معنا لاسونه ولا تړلې دي او مخ داسې کوي او دې معنا کوي یجر رابخ کله چې دا کافر علا وجه په مخ په نار په اور کې هو قول تعالی او دا مصداق د دې قول د اکباری تعالی دی چې کوم په حامیم سجده کړي او من یلقا فی النار خیر هغه سوچ غوځول چې په اور کې غوړه دی اما یاتی امنا هغه سوچ راشي محفوظ ذی ایواجن خاوند کوګوالی لبس خلق ملت ورجلن او بل سره سلامن لرجلن نوکر د خالص یو کسوی وہی امام بخاری مثلا تی آیت کی مثال دے لآلہتهم الباطل لپاد آلہو دوی چې باطل دی والالہ الحق او مثال دے د الہ معبود ٹھیک شو کنا لکه متشاکسون معبودان باطل شو سلامن لرجل اگه او سره چې یو خالص نیک سړي نو کوي لکه یو بندا فسر د یو الله تابعدار جی وای بده الله داغه قران دی آتے ته چې تا ما ترا کړو عامل تو بما فی ما په عمل کړی بس متشاکسون معنی کې موږ بدخویا بد اخلاقی پخپلوی اشاکسو بد اخلاقا العاصرو جګړالو شکر ډیر الو لا یرضا بالانصاف چې انصاف باندې نه خوشاليږي جی اشم عزت معنی دا اذا کبه معنی ورجل سلام لرجل سالما صالحا خالص یو سړي اشم عزت معنی بدرنګا اے په نفرت شي بمفازتن دا د فوز نه کامیابی حافینا راگیرون کی احاطہ کرنے والے عرش سے اطوافو به مطیفینا لکه اطوافو به یو سړي فلان کی بیت اللہ سے طواف کیا اے مطیفین طواف کرنے والے بے خفافے ہی اے بے جوانبی خفافے اس کے دونوں کونے جوانب متشابہن اللہ نظر اصل حدیث قرآن متشابہن تو دیوی لیس من الاشتباہ دا متشابہن دا اشتباہ نہ دے بلکہ یشبہ بعضو بعضن فی التصدیق مشابہن یو شاءاللہ و صداقت کی یشبہ بعضو بعضن فی الصدق جی بیشک یو ډله و د مشرکینو کانو ودوی قد قتلوا چدوی قتل نکړو واکثرو او ډیر قتل نکړو وزنو او بدکارانی کړي وي واکثرو او ډیر بدکارای کړي وي فاتو محمدن صلی الله علیه وسلم رال نبی علیہ السلام څخه فقالوا دوی ان الذي تقولوا ها مساله توحید چې توای وتدو الی او خلق له دعوت ورکای لا حسنون دا ډیر خدا خلو تخبرنا کاچ تملا خبر را کی ان لما عملنا کفارتن ان یعنی بان لما عملنا هر هغه شی چې موږ عمل کړی دی دای لپاره کفاره ده یعنی موږ ستا خبره خډیره خدا خو موږ قطونه بدکاری کړی دي نو زمونږ دی اعمالو دی پاره بد اعمالو دی پاره څه کفاره شته نو فانزل الله تعالی شاباس قربان راغ یو مولاد مولیانو دا یهودیانو نا الی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال یا محمد دی محمد علیہ السلام انا نجدو منګه په تورات کې مو چې ان الله یجعل السماوات الاسبین چې الله وګرځي د اسمانونو په یو ګوتا والارضین الاسبین او نور داوس مکه په یو ګوتا والشجر الاسبین او د دنیا کائنات بوټي په یو ګوتا والمال الاسبین او دا ټول دنیا سمندر په یو ګوتا تیشو والسرا الاسبین او دا نمناک خاورا په یو ګوتا
وسائر الخلائق الاسبعين اټول مخلوق په یو ګوتا فیقولون الله بوئی انا الملک زباد شایم فضائق النبی صلی الله علیه وسلم نبی الاسلام او قبل حتا بدت نواجذو ترجیح د پیغمبر غاخونه د جام وخکار شو تصدیقا لقول الحبر خندا د پیغمبر اسلام چې وا دا د دې خبر د عالم د قول تصدیقو ثم قرأ رسول الله صلی الله علیه وسلم وما قدر الله حق قدره مرزمر عظیم ذات چې د خلق د قدرونه کا اور هغه سره شریک جوړ کړه پدې کې لوی ښکال او خصوصیات کړي حدیث مقابله کې نشته بعض خلک وایي د نبی زیک چې او د يهودي په تکذیب باندې و ځکه چې الله له جسمیت ثابت کړ چې د الله ګوتا او د الله ګوتا او د الله ګوتا او د الله ګوتا اسمان په یو ګوتا ځمکه په بل ګوتا ورونه په بل ګوتا کنه او بیا به الله دا موټي کې واغلی او دله به حرکت ورکی وای به اين ملوک الارض بادشاہ چرته دی خو الله اکبر ولله خو خبره دا چې مولانا صاحبہ دا حضرت دا ذهن کیو نو دا دې خبر په تایید کیو ځکه مسلم 335 کې راځي جلد ثانی کې ان قلوب بني آدم بين اصبعي الرحمن يقلب كيف شاء ان قلوب بني آدم بين اصبعي الرحمن يقلب كيف شاء معلومی کی چې الله ګوتشته فما يليق بشانه تبارک وتعالى دغه موږ ډیر خبرې مبرې نکو ان شاء الله 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 جی الله الله ګوره بالکل خلاصي کی په سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ان قلوب بني آدم بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرف حيث يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت الى اخره نو دي الله دې پارا اصابع نسبت جائز دي او دا د اسماء او صفات نه دي ما يليق بشانه تبارك وتعالى جی يقبض الله الارض الله به موټه کې د ازمکا ويطوي السما بيمينه او بن غاړي اسمان په خلاف ثم يقول انا الملك اين ملوك الارض الله اکبر الله اکبر او دلوي حرکت ورکی چرته دی گنجان منجان او شوي چې چا به زما حکومت سړي میدان ته الله اکبر الله مخکې د شابه جی قیام ينظرون جی انی اول من يرفع راسه حدیث کې راځي زب اول دغه چانیم چې سر بوچتو ما بعد النفخه الاخرى د قیامت دوی منفخه ته پس اول نفخین باندې بټوله دنیا تمړشي نو صلیخ کال پس به دوی منفخه نو دغه نه پس بټوله دنیا ژوند شي نبی اسلام زبر پاسم چې ګورم با حضرت موسی علی السلام بولاړي او د عرش بازو سره به تکیا لګولي سبحان الله فیضان نبی موسی ناگان زب ګور موسی علیہ السلام متعلق بالعرش چې ډډه لګون کی یا بلا سجون کی عرش تا فلا ادري كذلك كان اته د وخت نه دغه سو او په دې باندې هغه سات اول نور راغله دې ام بعد النفخه یا د نفخه ثانیه پس ما نه مخکې بوچت شوی دی چی په ما بین د دواړو نفخو کې صلیخ کال وي
قال یا باور 40 یوما قال ابيت یا یاد منی دی 40 سنه وی ابيت یا یاد منی دی 40 شهر وی ابيت یا یاد منی دی بس هغه شول حدیثو قایته نو یاد ان بیا رسو ته یاد شو خاصه لخر دی ويبلا كل شيء من الانسان او زور بشي اوبريجي هر یو بدن د انسان الا عجب ذنبه مگر اغا عجب ذنبه معنی یاد شو مگر اغا اډو کې دملا تیر فيه يركب الخلق د دغه دملا تیر د اډو کې نه ثانیا دوباره تخلیق د انسانانو بکیږي او په دې کې حکمت باری تعالی خفي ده ځان په پوکا دا عجب و زنبی پیجنے کنا اڈو کے دملا تیر جس کو اردو میں ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں اور پیام دا پورا اڈو کے نہ گورے چتوے چمو تو خدا نہ ملاوی گی ددی متعلق علماء محدثین لکھی کہ دا عجب و زنب دا دمر سب اللہ پریگی دی چگہ دا یو رائی برابر وی رائی پیجنے شرشم و دانی برا د شرشم دانیم را پاتی او داغین الله بیا دوباره به دغه انسان دوباره پاسي او خسته مزیدار الاخری الله والله بیا په بعض روایتو کې راځي چې مزنی وي 400 به ختميږي بیا معنی دا کی چاله هر شی زړیږي او په خاور سره سوا د عجب الذنب نه چې دا بلا خاور خو دې زړیږي لیکن دا یو معنی خدا چلکه دا رای په مقدار د شرشمو د دانی په مقدار دا ملا تیر اډو کینا سش جز الله پریږي دي او دې کې د حکمتونه دي جی د مومنانو کار دی ویل شابه 15 منټه پاتې بل کتاب نه کی شابه اوس ګوره د حوامیم نړم به صورت دی او دې قال مجاهد حامیم سمانه دا وای مجازها مجاز اوائل السور دا مجاز په مان د حکم دی ها حکم د دې حامیم کلمه په شان د حکم د هغه سورتونو هغه حروف مقطعات د چپاول د سورتونو کې راځي معنا هغه الله عالم بمراده حامیم الله عالم بی جی بس لک صبرو کا ويقال اور بعض علماء وی هو اسم دا حامیم اسم دے حرف نہ دسوی اسم دے لقول شریح ابن ابي اوفا العنبسی لوجد ذی قول د شریح ابن ابي اوفا عنبسینا چې دې کلام نه معلومی چې دا حامیم اسم دے ورا مولانا جنگ صفین کی جنگو حضرت علی صاحب اے ابو طلحہ دلی سے په مقابله کیو د ابو طلحہ زوی عبد الله ابن ابي طلحہ چو دلی سے په موافقات وکړو او دې ابو طلحہ زوی عبد الله ابن ابي طلحہ چو د تور پټکې تړلو خو په باطل ناخواستا د پلات صف کیو علی صاحب ته پته وا علی صاحب خپل فوج ته چې دې تبر سنوي د نفس د پلار په حمایت خپل فوج کې دی د زما اتباعو کې دی خو په دغه وخت کې دا شریح ابن ابي اوفا چو کنا د علی سے په لخر کېو نو دې تیرو خوردا غشه وته سم کا دغه حامیم عین سین قاف تاسو مشکات ثاني کې ویل دي چې دا کوډ بو د مجاهدینو خپل کوډ وی نو دې وجه شپې جنگ کوي یو به حامیم نہیں بچ لازم فلان کہہ رہے حامیم سین قاف یو یا معنی داوا چې الا الموده فی القربى ایت اشاره د خو حامیم معنی زستا سمر کړم هغه ال دی وی حامیم چې د غشینا د لیندین غشی اوس پکې صفات غلار وربانه ایت اشاره کې ګورا وَيُذَكِّرُنِي حَامِيمًا وَالرُّمْحُ شَاجِرُ
فهلا تلا حامیما قبل التقدم یذکرنی حامیما او زیمات یادی حامیم سنقاف ورمح شاجرو و دی حال کې چې نزا رواني دن کې دا او ګوله وتا فهلا تلا حامیما قبل التقدم ولد حامیم نوی مخکې دراتوستانه په دې جنگ کې په دې جنگ په مقابله کې چې تراغله تاب مخکې حامیم ویلو نما در تو سنوي او سوور رمح شاجرو اشاره ده چې حامیما فعلا تلا حامیما نو حامیم منصوب ده په اعراب د نصب سره اشاره چې دا اسم ده ځکه په دې حرکت راغله ده او کدا حرف په هر باندې حرکتونه ناراضي مخکې د تعریف جانا اتول من التفضل من احسان ذات لا اله الا هو خاوند احسان داخرین معنی خاص جزی کون کی وقال مجاهد الى النجات یعنی الى الايمان نجات من ایمان سره لیسرو دعوت نشته لپاد دی معبودان باطل او اجابت دعا یعنی الوسن لو معنی وسن شو فتن پیجئے کنا بوتان شو یسجرونا ایو قد بهم النارو بل بکرشی بدی بانی اورم تمرهونا معنی تبترونا تکبر کی وکان علا ابن زیاد یذکر النار علا ابن زیاد تابیچو دی خلق تنسیت ورکو پا ذکر دا اور سرا فقال رجل یو سری وطوی لما تقنط الناسا ولی ما یسکی خلط خدای رحمتننا وقال دی علاوی وانا اقدر ان اقنط الناسا استفان کاری عزت طاقت لرم چې خلق سکم مایوس سکم والله یقول یا عباد الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ويقول الله وان المسرفين مشرکان چې دي هم اصحاب النار زخت چاته نه مایوس کوما زخت الله دین بیانوما ولکنکم لکن تاسو توحبون فقوي ان تبشروا چې واغله زیری د جنت علا مساوی اعمالکم صدنا کار عملون وخبرنا هم زنا کوي غلطیان کوي او چې موږ ته جنت ملاوي شي وانما باص الله محمد صلی الله علیه وسلم مبشرا بالجنه الله لګل محمد علیہ السلام زیر ور کوونکې په جنت لمن اطاعو چې تابعداري کوي ومنذرا بالنار او يرونکې پور سره من اساوغه چاته چې نافرمانی کوي بس گورا مولانا صاحبہ دا حدیث توقع دا صحابہ کرامو عبداللہ ابن عمرو بن العاص توی اخبرنی باشد ما صنع المشرکون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگتا دا سی خبر ہویا چې مشرکانو چې نبی علیہ السلام لا د ټول نه زیات کم تکلیف ورکړي دي اگر راته بیان کا ټول نه زیات چې کم تکلیف ورکړي دي هغه بیان کا اکم یو دي نو حضرت عبداللہ ابن عمرو وی بیاخبرنی بیاشد ما صنع المشرکون برسول الله صلی الله علیه وسلم خبر را کما ته شدید هغه تکلیف چې خلق نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته ورکړي نو دی ورته وی بینا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ نبی علیہ السلام یصلی بفنا الکعبه وذکو پسند د کعبه اذ اقبل عقبه ابن ابي معيط راغ کافر عقبه بے ایمان فاخذ بمن کبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام وګونی ولا ولوا صوبه او تاوی ک خپل صادر فی عنقی په غار د پیغمبر علیہ السلام وګې نونیو صادر نبی پاک تدا سواچو داسې او بیا صادر داسې تاو منګو ته خپي وایو تاسو وای خپي څوګه ته پانسی وای فخنقوا خنقا شديدا خپي ک پیغمبر علیہ السلام په سخت خپي کول سره سترګ تر دې چې سترګې بار اوت الله اکبر فاقبل ابو بکر راغ صدیق اکبر فاخذ بمن کی به
دا عقبه د وګینو نیو ودفان رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نبی علیہ السلام نے اوشړو وقال ابو بکر اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات بدبختو تاسو ارادي د قتل کوي داغه چا چراغل یو داسې سړي چې هغه ربي الله ربي یو الله دی وقد جاءكم بالبينات من ربكم او هغه راتل کې تاسو ته په دلایلو د توحید سره تاسو د رب طرفنا یو خو هغه شین شو بل خو جوړه